دویم حق چې د ښځې او د خاوند په مابین کې مشترک دی هغه دا دی چې د ښځې سره ازدواجی زندگی قائم ساتل. جما کورواله چې ورته ویل کېږي دا ښځې سره قائم او دائم ساتل. بیا انسان د مزاج مطابق چې هغه بیا څنګه ازدواجی زندگی قائم ساتي بس دا باغوی باندې موقوف تا. خو لیکن بعض خلک دلته یو غلطي کوي ناوی جینې وکي او پریک دی او بار ملک ته لاړ شي. د دې دومره بد اثر دی کنه جی دارالافتا ته د دې پوره مسالې راځي ویجی ناوی جینې وشوه او زوی بار ملک ته لاړو 2 کاله 3 کاله 4 کاله مسافر دی نو دا خو ناوی جینې ده دا خو ځوانه ده ضرورت خامخا پوره کیږي نو د دې ظالم دلاسا اب گناهونو کې اخته شي. شریعت ویلي د شریعت دا مسله ده چې کم از کم چې حد درجه ته کوتاهی کې او ازدواجی زندگی کې لګ لیټوالی او تاخير راولې نو 4 میاشتو نه به نه زیاته 4 میاشتو کې یو پر ادا د خزه حق ته چای سره به ازدواجی زندگی قائم ساتي. د دینه اخوا بغیر د عذر نه ته ازدواجی زندگی قائم نه ساتي نو ته عند الله مجرم الله به تاسو کوي چې نه ساتي بیا به نکاح ولا نه کولا خزه به خپل قید کې نه راوستا اوس د دې خزه حق ته چې دا ادا کوي بده کې زمونږه بعض ورونه ډېر گرفتار دي چې دویم وادو کی دریم وادو کی یا سلورم وادو کی بالکل شریعت کې جایز دي خو لیکن شرط وسره سره د